جماعت کې د بدقسمتۍ نه چې کوم د جمعې خطبه کیږي نو په هغې خطبه کې صحیح هغه د ژوند سره ریلیټډ په ایشوز باندې اړو خبره هلته نه کیږي، هلته د وریځو نه د بری دنیا خبره کیږي او د ځمکې نه د لاندې دنیا خبره کیږي. د پریکټیکل ژوند هلته خبره کله کیږي؟ په ټول پاکستان کې چې اسلامي جمهوریه پاکستان دی په دې کې یو جماعت هم د سنت مبارکه مطابق نشته. دا جماعت د مسلمانانو کمیونټي سنټر او د معاشري ټول مسایل به دلته حل کېدو. د مسلمانانو د ریاست او د حکومت چې کم ریپرزنټیټیوز وو هغوی به په جومات کې ناسو، خلک به خپل مسایلو سره جومات ته حاضرېدو، د خلکو مسلې به په جومات کې حل کېدې. رسول الله سلم چې څومره د الله د پیغمبر په وخت کې، د صحابه کرامو په وخت کې، د خلافت په وخت کې دا جومات د مسلمانانو سرکاري دفترو، دا جومات د مسلمانانو عدالتو، دا مسلمانان د وفودو د لیږلو د رالیږلو د سفارتکارۍ مرکزو. رسول الله سلم چې څومره لښکرې لیږلي د هغې رخصتي د جومات نه شوې ده، څومره چې د بار نه فاتحین راغلي د هغې ریسیو شوي د هغې استقبال په جومات کې شوی دی. تاسو وختي یو سوال کړی چې په دین او په مذهب کې څه فرق دی، نو جومات دیني نه دی پاتې شوی، مذهبي پاتې شوی دی. کم چې د حکومت نمایندګي د جمعې خطبه به هغه کوي، ایم پی اے ایم این اے به کوي، ستا ډي سی ای سی به کوي، ستا چې کوم عامل عمال چې دي د جمعې خطبه. کنه امام ابو حنیفه څومره غټ عالم و، ټیک شوه، امام احمد څومره، تا چاته په هسټري کې خوښ چې هغه د جمعې خطبه کړي نه شوه کوي، بل چا به د جمعې خطبه کوله، دا غټ غټ علما به ورته لاندې ناست. اخري سوال زموږ د دې انټرویو دا راته ووایي چې زموږ په معاشره کې یا په دین اسلام کې د جماعت څه اهمیت او هغه اهمیت وسته کنه دی، او زیاتره دا ویل کېږي چې چېرې په جومات کې به دنیوي خبرې نه کوي، په جومات کې موږ ماشومان نه پرېږدو، په جومات کې څوک تیزه خبره نشي کوي. اخره کې راته دا ووایي چې د جومات کردار څه پکار دی، د جومات کردار ووسو او پاتې څه دی؟ جومات چې دی که نه دا د اسلامي معاشرې مرکز دی، دا کمیونټي سنټر دی، دا د مسلمان د معاشرې د ټولو معاملاتو د حل کولو ځای دی جومات. نن په ټول پاکستان کې چې اسلامي جمهوریه پاکستان دی په دې کې یو جومات هم د سنت مبارکه مطابق نشته، یو جومات هم نشته. د الله د پیغمبر په وخت کې، د صحابه کرامو په وخت کې، د خلافت په وخت کې دا جومات د مسلمانانو سرکاري دفترو، دا جومات د مسلمانانو عدالتو، دا مسلمانان د وفودو د لیږلو د رالیږلو د سفارتکارۍ مرکزو، دا جومات د مسلمانانو کمیونټي سنټر او د معاشري ټول مسایل به دلته حل کېدو. د مسلمانانو د ریاست او د حکومت چې کم ریپرزنټیټیوز وو هغوی به په جومات کې ناسو، خلک به خپل مسایلو سره جومات ته حاضرېدو، د خلکو مسلې به په جومات کې حل کېدې. رسول الله سلم چې څومره لښکرې لیږلي د هغې رخصتي د جومات نه شوې ده، څومره چې د بار نه فاتحین راغلي د هغې ریسیو شوي د هغې استقبال په جومات کې شوی دی. د مسلمانانو په معاشره کې جومات ډېر مرکز دی او هغه مرکز نن جومات نه دی پاتې شوی. تاسو وختي یو سوال کړی چې په دین او په مذهب کې څه فرق دی، نو جومات دیني نه دی پاتې شوی، مذهبي پاتې شوی. جومات صرف د پرستش ځای جوړ دی او د دین ځای نه دی پاتې شوی. دین خو دې ته وایي که نه چې په دې اجره کې مسله ده، دا مسله به کوم ځای حل کېږي؟ دا به جومات کې حل کېږي. دې دلته د صفایي مسله ده په ټولې، نو ستا چې ته ماته ډېره فقه زوتی، نو ستا د دې فقې الاولنی چپټر خو د طهارت دی، نو ستا خپله کوڅه څه مسخه د پلاستیک پکې انښتي، نو ته راوځه که نه دا چپټر د طهارت چې تا ویلی او ته پې ځان له غټ پټکی دیوالی او عالم پې ډکلیر کوي، خپله محله صفا که په خلکو باندې که نه. زه ورته دا خبره کوم چې جومات تر څو چې موږ جومات واپس هغه حیثیت ته نه رسولی چې دا د سنت مطابق شوی نه اسلام پریکټیکلی په معاشره کې راتلی شي، او نو په جومات کې د بدقسمتۍ نه چې کوم د جمعې خطبه کیږي نو په هغې خطبه کې صحیح هغه د ژوند سره ریلیټډ په ایشوز باندې اړو خبره هلته نه کیږي، هلته د وریځو نه د بری دنیا خبره کیږي او د ځمکې نه د لاندې دنیا خبره کیږي. د پریکټیکل ژوند هلته خبره کله کیږي؟ لکه نن مسلمانانو ته په دې پاکستان کې څومره مسایل دي، تا د جمعې په خطبه کې په دې مسایلو باندې څه اورېدلي دي؟ بالکل. جومات خو د دې دپاره بله غټه خبره ده، یو دلته زه یو بله خبره وضاحت کوم او دا تاسو ته هم کلیر کوم. د جمعې خطبه به مولا نه کوي، د جمعې خطبه به عالم نه کوي. د عام عالم دپاره، د عام مولا دپاره د جمعې خطبه شته نه. د جمعې خطبه به
دغه کوي د کم چې د حکومت نمایندګي د جمعې خطبه به هغه کوي MPA MNA MPA MNA به کوي ستا DCAC به کوي ستا چې کوم عامل عمال چې دي د جمعې خطبه کنه امام ابو حنیفه څومره غټ عالم و ټیک شو امام احمد څومره تا چې په هیستوري کې خو شي چې هغه د جمعې خطبه کړي نه شو کوي بل چا به د جمعې خطبه کوله دا غټ غټ علما ورته لاندې ناسو ځکه چې سرکاري څوک دا دغه ذمہ داری و دا د ذمہ داری نه و نو اوس مولوی صاحب ته جمعات پاتې دی نو مولوی صاحب چې پکې څه ووي نو امت چې دی نن ډېر زیات خوار دی او ډېر زیات په بده لار باندې دی د عبدالغفار غونته سړی ډېر زیات خفه شي چې د حالت ته وګوري نو چې کله د زړه خبرې بیان کړي نو بیا د فتوو سره په مخ باندې شي او د دغه سړي سره صرف یو فتوا ده د دې نه علاوه خدای شته که ورسره هېڅ شی پاتې